جی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات او نیکی هیلې عبید ګمریانې یم. یو داسې ځای ته مې راوستې چې لکه د هر کور ضرورت دی. خواهشات خو د انسان دي، الله دې د ټول خلکو خواهشات پوره کړي، خو دا سهولت دی د خپل ځان دپاره، د خپلو بچو دپاره. او څنګه چې لکه طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب خبره مفهوم یې داسې دی چې الله تعالی حیثیت درکړي، نو هغه ستا پر جامه کپړه کې خودل پکار دي چې هغه ښایي، هغه د هغې نظارې کېږي. نو زه دې وخت کې 3 سټار موټر بارګین کې ولاړ یم او د پراپرټي هم ډیل کوي. شاهزیب بای دی، مقصود بای دی، دی ټول ملګري دلته کیوي. مونږ هم اکثر له دلته راځو، ګپ شپ دپاره راځو، دلته ګپ شپ دپاره راځو او خبرې اترې هم کوو دوی سره. خو مونږ سره زمونږ د بارګین حوالې سره، د ګاډو حوالې سره داسې به وګڼو چې لکه داسې ووایو چې لکه که زما استاذ دی زمونږ د KPK په سیمه باندې، زه د ده نه ایکسپرټ سړی نه وینم، هغه سره به یو څو خبرې هم کوو، د دې ګاډو د ریټونو متعلق به هم ترې تپوس کوو او ریشو متعلق به ترې هم تپوس کوو چې آیا ګاډي ارزان شوي دي که ګران شوي دي، ځکه چې ګورنمنټ دغه اعلان کړی چې هغه ډیوټي وغیره دی نه ختمه شوه. نو د ګاډو ریشو څه ده، پرچیزنګ پاور څومره دی، لکه خلک ګاډي اخلي که نه اخلي، مارکیټ څنګه دی، جمعه بازار کې د دوی څه ریشو وي، دغه ټولې خبرې اترې به ورسره کوو. جی سلامونه. السلام علیکم. څنګه چلی یونس بھائی؟ خیر دی، خیریت دی؟ یاره ملګرو سره مې دا خبره ډسکس کوله چې د ګاډو متعلق مونږ اکثر له دا خبره کوو چې ګاډي یو سهولت خو دی او یقینا چې د هر کور ضرورت دی. او خبره داسې ده چې بارګینونه نن سبا مطلب د ګاډو هغه ریشو ورکې کمه ده، د دې نه باوجود چې لکه ګورنمنټ دغه خبره کړې وه چې په دې باندې هغه ډیوټي ختمه ده. نو آیا دا خبره ټیک ده، څه حده پورې ټیک ده؟ بارګینونو کې ګاډي کم دي، زیات دي، د دوی د خرڅولو هغه ریشو زیاته ده کمه ده؟ اصل کې عابد صاحب دغه شی چې کوم دی د خلکو افاق ورکړې ده چې ربی دا ګاډي ارزانېږي او ټیکسونه دي او دا دي یا دا دي که نه، دا خبره بالکل جي دروغ ده، دا ګپ دی. ګاډي همغه ریټونو سره روان دي، بلکې تقریبا نن سبا د ډالر په حساب سره ګاډي سیوا دي، ګران شوي دي، ارزان نه دي. لکه دا 2006 ماډل ګاډي دی، دا ستاسو وړاندې ولاړ دی، د دې قیمت چونکې رنګونه پکې شته، خپل هم شته او رنګ هم پکې شته، بهرحال ښه ګاډی دی. د دې قیمت چې کوم دی 15 لک روپۍ دی. د دې نه علاوه د چې ګاډی که تاسو وګورئ دی خو موږ سره ولاړ دی، کراچۍ نمبر دی او چت بانټ چت ډیګې دا په خپل رنګ کې ده. ګاډی ښه ګاډی دی. د دې مالک ډیمانډ کوي 15.5 لک روپۍ او فاینل به ده کېږي 15 20 15 10 پورې. نو دغه د ګاډو پوزیشن دی چې ګاډي ارزان نه دي. داسې که تاسو وګورئ ایکزیو ولاړه ده، دا جاپاني ګاډی ولاړ دی، بل مونږ سره دا 660 ملي جیپ ولاړ دی، ډېر ښه ګاډی دی، پېښور نمبر دی. او که یو سړی وي د کمې خرچې لپاره، د دې خرچې کمې نن سبا. بهرحال دا سړي د کور د ضرورتو لپاره که یو سړی وړوکی ګاډی اخلي، غټ ګاډی اخلي، دا سړي خپله مرضي د خپل سوری دی، د وس مناسب. نو زه مشوره کوم 3 سټار موټر بارګین ته شاهزیب دی، زموږ د نور ملګري بلال دی، دی لراغه نو انشاءالله یو خو اعتمادي ځای دی، د اعتماد خبره ده. بل د این علاوه تمام بارګینونه ډک دي، ډېر خلک شته دی، خو لکه هغه اعتبار یقین وخت چې کوم دی هغه نشته دی. نو دا زمونږ خپل داسې دی لکه ذاتي د یو سړي خپل ذاتي ځای چې دا داسې دی. دا راته ووایي که نه چې لکه ګاډي مونږ واخیستو، اکثر له خلک دا دغه کوي چې یاره مالک نه ګاډي والي، نو مالک زر ته زره وایي چې لکه دا په خپل نوم کا. نو دا خو جي عابد صاحب د خپلې نامې خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې نن سبا د بایومیټریک سیسټم دی. سبا خدا نه خاص یو مالک مړ کېدی شي، هغه دوبۍ له تللی شي، هغه سعودي له تللی شي، سبا ایشو جوړېدی شي د یو د بایومیټریک په وجه. نو زه هم هر هغه سړي ته پکار دي چې بایومیټریک فوري کېږي. څوک ګاډی والي ادې بایومیټریک کوي، څوک چې خرڅوي لحاظ هغوی ته پکار دي بایومیټریک فوري وکړي، ځکه سبا د دې خبرې بارګین ذمہوار نه دی. مونږ 15 دن ټایم ورکړی د بایومیټریک باره کې چې 15 دن کې دننه به تاسو خپل ګاډي ټرانسفر کوئ، که چېرې ټرانسفر نه کوئ سبا مونږ د دې خبرې به ذمہوار نه یو، فوري ټرانسفر پکار دی. دې کې خو داسې ګاډي هم شته که نه، لکه د رنګ حوالې سره که تاسو خبره وکړئ که نه، نو موږ اکثر له دا خبره ګورو که نه چې رنګ سازان مختلف وي که نه، لکه د مختلفو سیمو مختلف رنګ سازان وي، هغې کې ایکسپرټ هم وي، کم ایکسپرټ هم وي. لکه دا یو ګاډی تاسو دې کې وایي چې دې کې چت بانټ او رنګ دغه چې کوم دی د خپل حالت کې دي که نه، دا فرض که زه په چا باندې چک کوم او دې کې رنګ راووتو، دا ګاډی خرڅ شوی دی، نو آیا دا خبره به دوی زما مني؟ په دې کې به چې مونږ دلته بیانه کوو، د بیانې نه پس په یو سړی ځي او ځان مطمئنه کوي چې ربی د چت بانټ ډیګې د خپل یاده که آیا دا که چېرې دا وي خو موږ سره سودو شو که نه وي بالکل. او د این علاوه یو سړی رنګساز راوستی شي، دلته هم چک کولی شي، ډینټر راوستی شي، کتی شي،
د دې نه پس بیا که یو سړی سبا د هفتې د 10 ورځو پس ذمہواري کوي چې ربي دا شی پکې رنګ زیات راووت نو د هغې خبرې ذمہواري موږ نه لرو په موقع به یو شی چې کوي به د دې خبرې موږ ذمہوار یو صحیح ده ډیره مننه خوشاله او آباد اوسئ مرګرو دا سلیکشن ویډیو مې د مرګرو په ډیمانډ باندې وکړه د هغې وجه دا ده چې لکه وخت هم ډیر زیات کم دی او ګرمي هم ده د اختر ورځې شپې هم دي او دې کې اکثر له چې څنګه څاروي الي نو خلک کوشش دا کوي چې ځان له اختر له چکر له ګاډي هم والي ګران ورزان ګاډي خو هر انګړ کې وي او څنګه چې یونس بھائی وي لکه دغه ګاډي چې کوم دی هغه د ژوند ضرورت دی نو مونږ او تاسو به لکه داسې د ځای انتخاب کوو چې هلته مونږ کاغذونه زمونږ فیر وي لکه که شازیب بای دی یا بلال بای دی یا دلته نور بارګینونه دي که نه یا مونږ هغې ته راځو نو د هغې غټه فایده دا وي چې لکه دی به زمونږ د هر څه ذمهواري ادروایز که لکه مونږ خپله راشو په خپل سر باندې جمعه بازار کې ګاډي واخلو او د هغې کاغذونو کې سبا څه فرق وي یا د هغې رنګ کې فرق وي یا د هغې چیسس وغیره کې فرق وي نو بیا دغه ذمهواري زمونږ په خپل سر باندې راځي نو هیله لرم چې دغه اپیسوډ به ستاسو خوښ شوي وي مخکې به ستاسو په ډیمانډ باندې انشاءالله جمعه بازار ته به راځو او پراپر یو ویډیو به ستاسو دپاره کوم د ګاډو متعلق چونکې موږ سره یونس بھائی به وي د هغې نه به ټایم اخلو نو هغه به راځي او تاسو سره به خپل خیالات شریک کوي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ په لوی الله مسپارم